د سوات تاریخي کلی منګلورکه د خپل نور کلتوري قدرونو لپاره مشهور دی، نو دې کې د سوات په لرګي خوندوره ګلوکاري هم شامل ده. د منګورې نه 6 کیلومتره لرې دغه کلي کې په لاسونو د سوات په لرګي ګلوکاري ټول ملک کې ځانګړی حیثیت لري. د سوات د ځنګلونو څخه راغلی لرګی په ماشینونو ارشي او په تختو مقامي کاریګر ړومبۍ چاپه جوړه کړي او بیا پې ګلوکاري کوي. دا ودې د سوات د ځنګلونو لکه ملم جبام یا دم کالم دې علاقو نه دا لرګي راشي دي په دې ماشینانو کې بیا چرای شي موږ بیا په رنده باندې رندۍ کړو بیا په هغې نه بعد چې کوم دی لکه صفای کړو بیا موږ دا اوزار دي دا نو په دې اوزار کې دا اول په پنسل باندې ځان نښه وکړو هغې نه بعد بیا موږ دا په دې کې کرښې وو زموږ سره دا اوزار دي بیل بیل اوزار دي په دې کې پرکار دی دا پرکار دی دې په پرکار باندې پکې نښه وکړو دا ګونیا ده په دې پکې سیده کرښې وو په دې کې ګول کرښې وکړو په دې لاسو پکې کرښې وکړو په دې سولو اوزار باندې دا دې اوزار دي جی. وروسته دغه تختې په کټونو المارو میزونو ټک وهلی شي صفایي وشي او ورته رنګ ورکړی شي ولې رنګ کې هم د لرګي خپل حقیقي شکل موجود وي. دغه ګلونه د سوات تاریخي دور یوه لړۍ ده چې دغه کاریګرو ژوندۍ ساتلې ده او د ګندهاره آرټ عکسونه پکې هم ښکاره دي. دا کار چې د کوم دی د هینټیک کار ویلی شي ټول د لاسو د ګوتو کار دی او دا هینټیک کار چې دی دا به مخکې د انګریزانو کولو دا اکثر به په دې کلو کې هغه زاړه شیزونه میلاوېدلو هغې ته به هینټیک وي او خلک د انګریزان به ورپسې ګرځېدل ویل زاړه راکړئ نه یې واخلئ نو د هغې نه لکه دا مونږ دا تجربه وکړله د هغې کار نه مونږ دا کار واخیستو زده کړو او دا مونږ ټول د لاسو کار کوو او دې ته هینټیک ګول ویلی شي دا زیات کر میلمانه چې راشي زمونږ د سوات نه نو سوات تحفه چې ده نو دا هینټیک کار دا خوښوي. فرنیچر چې تیار شي نو شوروم ته لاړ شي مقامي او غیر مقامي خلک یې خوښوي او ښه په ګرانه بیې اخلي. تقریبا د هر ځای نه خلک راځي او زیاتتر د ملکن ډیویژن نه لاندې چې کوم خلک ته د درګۍ نه لاندې راځي نو هغه زیات دا فرنیچر خوښوي ځکه چې په دې کې زموږ د خپلو لاسو کار شي او خاص کر زموږ د خپل کسان لکه خوری وراره ماما لکه دیزي پیدایشي کسان زموږ سره هنرمند شوي بیا دا کار شروع کړی او په دې وجه باندې لکه دې خلک دې ته ځکه کوشش کوي ته موږ زیات سواتۍ ګلکاري وایو او زیات په سوات کې ټوله دغه کې کېږي. بیا په دې کې زموږ سره قسمونو کې سیټونه یې جي لکه د عام کس دپاره د خاص کس دپاره موږ پکې دیار یا د اچر پیوچ په دې کې د لرګو قسمونه دي خو به هر حال د شپېتو زر روپو نه واله او د 1,01,000 روپو پورې سره د پومه موږ بیا خپل سیټ ورکولی. په لوی محنت تیار کړی شوی دا ښایسته فرنیچر د سوات نورو سیمو کې هم تیاریږي ولې کاریګر یې لا ډېر کم دي او مخصوص خلکو لاسو کې دغه هنر دی. د سوات په لرګو جوړ کړی شوي دا کاریګري که یو اړخ ته د سیمې هنرمندانو ته ګټه ورکوي نو بل خوا د سوات کلتوري او د دې ځای رسم و رواج عکاسي هم کوي چې دې ته وده ورکول د ټولنې د حکومت او زموږ ټوله ذمهواري جوړیږي. کیمرامین مهر علی شاه سره نیاز احمد خان، خیبر نیوز، سوات.